بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. په دې نننی ویډیو کې د ټول نه پهله د لطیف افریدي صاحب د شهادت په باره کې د هغوی د کور والا سره د هغوی د خاندان والا سره د هغوی د پسماندګانو سره د غم اظهار کو. ډېره غټه سانحه ده د خیبر پښتونخوا دپاره، یو ډېر غټ نوم چې دی د ججانو په هغه بحالې په تحریک کې د چودھری اعتزاز احسن سره د دلته خیبر پښتونخوا نه په اول دسته کې دی شاملو او په دې ججانو په دې تقررې کې او په الفو کې په دې ټولو خبرو کې په فرنٹ لاین باندې د خیبر پښتونخوا د طرف نه چې کوم اوچت اواز و هغه د لطیف افریدي صاحب او د هغوی ګران قدر خدمات دي د خیبر پښتونخوا دپاره خاص کر او بیا د جوډیشري دپاره او د هغې د بحالۍ دپاره ډېر غټ نوم نن هغه زموږ د لاس نه لاړلو. عدنان سمی په نوم باندې یو کسو، عدنان خپل نوم سمیع الله وي، د والد صاحب نوم هغه وي ویشتی دی. اوس هغه وي دی کې دلته یو جج ماجد هغه سره وي برتی شوی. نو والله اعلم لا ابتدایي ریپورټ خو همدقه راغلی دی چې بس هغوی صرف یو همدې ټارګټ کړی و، دې لپاره راغلی. اوس والله اعلم چې ذاتي دشمني ده او که بل څه بدل یې ترې اغوستو، چونکې د دوی هغه سوچ چې کوم هغه لیبرل او بعض خلکو به پرې د سیکولر الزام لګولو، خو دا د هر چا یو خپله خوښه ده، دا د هر چا خپل مزاج دی. په دې باندې لکه د چا ویشتل یا دی دونه حد ته رسېدل دا ښه خبره نه ده. زموږ په معاشره کې دا تنګ نظري په انتها باندې زیاته ده، عدم برداشت زیات دی، څوک د یو بل د برداشت کولو قایل نه دي. نو پیله خو د هغې په باره کې دویم د سټپ کې د کراچۍ د انتخاباتو په باره کې بیګام ما تاسو ته خپل ګزارشات پیش کړي. په هغې کې حافظ نعیم الرحمن صاحب اوسه پورې وي ګټلې ده، پی ټي آی کې اوسه پورې په 3 نمبر دی او په ټاپ باندې وي پیپل پارټي ده تر د اوس د نتایجو پورې، ځکه نتایج وي د 22 غنټو نه اوسه پورې ودرېدلي شوي دي. والله اعلم چې اوس بیا پکې کم جرلو پکې هغه روان دی یا څه پکې کېږي، یا د مشر حاجي صاحب د طرف نه څه کاروي روانه ده یا د زرداري طرف نه څه کاروي روانه ده. خو ښکاري داسې چې زرداري طرف نه به ځکه وي چې دا هلته د هغوی حکومت دی او هغوی دا نه غواړي چې په هغوی باندې میر بل څوک راشي او هغوی ته الریډي لاره ایم کیو ایم صفا کړله، ایم کیو ایم هغوی بایکاټ وکړو. نو د هغې نه پس صرف او صرف د جماعت اسلامي او د پی ټي آی سره د هغوی مقابله راغله. بعض داسې ویډیوز راغلل او اوس په دې باندې الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بند کر سامنے آئے گا، ځکه چې په بعض ځینو کې داسې ویډیوز دي چې په هغې کې 21 اوټونه پول شوي دي او په دغه کې باکس کې چې کوم دی نو 350 351 اوټونه دي. نو بس اوس د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د 21 اوټونه پول شوي دي او هغه پریزیډنټ کا افیسر فیمیل چې کومه ده هغه پخپله وایي چې یاره 21 اوټونه پول شوي دي، ځکه چې د هغې سره چې کوم د اوټونو هغه رسیدونه وي هغې چې کوم بک نه هغه کټ کېږي نو هغې کې 21 اوټونه کټ شوي دي. نو دا باقي اوټونه چې کوم دي هغه همدقه د دانلي والا دي. نو په دغه دانلي په طریقه باندې هغوی که ګټي دا به عوامو ته قابل قبول نه وي او د دې خلاف په اوس خامخا خلک روچتېږي، د دې خلاف کیدی شي تحریک روچت شي او کیدی شي دا هم د جماعت اسلامي د طرف نه روچت شي یا د پی ټي آی د طرف نه روچت شي، ځکه چې دا دواړه د دې مخالف دي او د دې د مخالفت په بنیاد باندې به اوس دا خبرې را مخامخ کیږي. می بي چې تاسو ته په نږدې ورځو کې د دې پته ولګي. هغې وجه دا ده چې تر د اوسه پورې رزلټ راښکاره نه شوله، نو په دې کې به جي اوس خامخا څه نه څه تبدیلي کېږي، نو هغې نه پس بیا خلکو ته راولي. دا دویمه خبره د بلدیاتي الیکشن شوله. درېیمه خبره د پنجاب د اسمبلی نه ډیزالف کېدو نه پس اوس د نګران سیټ اپ روانه ده او ناصر کوسه په نوم باندې کیدی شي چې وی اتفاق رای وشي، ځکه چې دا د دغه د طرف نه د پی ټي آی د طرف نه او د مسلم لیگ نون د دواړو د طرف نه څه نه څه کمبینیشن وي د دې برابرېدی شي، می بي چې وي په دې باندې اتفاق رای وشي د حمزه شهباز او د پرویز الهي د طرف نه. د پرویز الهي د ضم کېدو او د هغې خبرې هم روانې دي چې چودھری شجاعت وي د هغه رکنیت معطل کو، ځکه چې وي هغه ویلي چې زه په پی ټي آی کې خپله پارټي ضم کوم مسلم لیگ کاف، او دا د هغوی مجبوري وه ځکه چې د هغوی سره اوس نشان پاتې نه شلو. مسلم لیگ کاف رجسټر ده د چودھری شجاعت په نوم باندې، نو که دوی اوس الیکشن ته ځیم نو د چودھری شجاعت په اکه نشان په سیکل باندې به ځي او سیکل نشان به اوس هغې ته نه الاټ کېږي. هغې وجه دا ده چې چودھری شجاعت دی ته اوس په هغه نظر او په مسلم لیگ کاف په تابع دغه سوچ باندې به اوس هغه نه ګوري
چونکې هغه د پی ډی ایم حصہ ده نو پرویز الهي د پی ډی ایم د حصې نه بغاوت وکړو او هغه پی ټی آی طرف ته لاړو نو دې ته څو ځله عمران خان مخکې آفر کړو او مونس الهي ته خو یې صفا ویلو او داسې پریس کانفرنس کې یو ځل نیم هغه عمران خان د دې په باره کې خبرې وکړلې چې که دوی د پارټۍ کې زم کېدل غواړي نو ښه خبره ده موږ ورته ویلکم کوو او دا د دې لپاره فایدهمند هم ده په دې کې به د دې چانسز زیات شي دې ته به د بیټ په نشان باندې لکه ووټونه هم زیات پریوزي او دوی به هم ګټي او مې بي چې که په روان وخت کې پرویز الهي دوباره بیا هم وزیر اعلی شي ځکه چې یو ایکسپرټ کس دی د بیوروکریسي یو ایکسپرټ کس دی په پی ټی آی کې په دې وخت کې او د مشر رجیب صاحب سره هم تعلقات ټیک دي نو کیدای شي چې د دې دواړو د وجې نه د هغه واپس د وزیر اعلی شپ چې کوم دی هغه راشي په پنجاب باندې که په میجارټي کې دي راغله او دې ته منډیټ ملو شو نو اله د دې سره سره نوې ډیولپمنټ دا شروع دي چې په مسلم لیگ نون کې مویدا سي اوازونه اوچت شول او په اوس نواز شریف ته او شهباز شریف ته مویدا خلک خبرې کوي او امینیزم ورته ویل خپل چیرې مونږ ته بیا مخکې مسلې جوړ شي دینه خدای چې جنرال الیکشن طرف ته لاړ شو ګینی وی بیا به مونږ په حلقو کې نشوتلې او نه به ګرځېدو شو روان وخت هغوی دپاره سخت دی او دا بار دا گزارشات زه د خپل ویډیوز په دې پلیټ فارم نه تاسو ته ګاهې به ګاهې تاسو ته پیش کوم او تاسو ته ویمم چې دا مهنګایي چې کوم حد ته روانه ده دا لا اسم نه ده که د آی ایم ایف د بل قسط لپاره مونږه سرنډر کو ځان او اسحاقدار ځان سرنډر کو لکه څنګه چې اوس مفتاح اسماعیل په بعضې انټرویوز کې د هغې په باره کې خبرې کوي نو د مهنګایۍ یو طوفان به راشي او تجزیه‌نګار او اقتصادي ماهرین د دې په باره کې وایي چې یاره 50 یا 51 پلس تبا د مهنګایۍ ریشو ورسیږي چې دا به د پاکستان د عوامو دپاره ناقابل برداشت شي او خلک به د دوی په کورونو باندې ورشي الله مکه الله دې هغه سټیج ته او هغه ځای ته او هغه نهج ته خدای نه رسوي خو مخکني حالات همدغه شان دي پر روان وخت کې به بیا په خپل ویډیوز کې تاسو ته د دې په باره کې څه نورې خبرې چې کمې راځي او نوې ډیولپمنټس کیږي هغې په باره کې به تاسو ته انشاءالله معلومات در کوم خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان